نو عزیزانو عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی لار کې ابو جهل په مخه ورغی. حضور علیہ السلام توئی چې وایا کنه نن د اسمان سنوه تازه خبر شته. هغه ورته لاو زه بیګا اسمانونو ته تللی وم او خدای سره معراج و نیاز شوی. ورته ته اسمان ته تللی؟ ویلی او وی دا به د بل چا په مخ کې دا خبره وکړي؟ ورته وی چې څوک دې خوښه وي د هغه په مخ کې به ابو جهل په منډه تللی. ابو بکر صدیق ته وایي چې راشه که نن دې د یار خبرې واورېدې اریان بشه. وی ولې؟ وی نور کله وی چې ماله د اسمان نه خبر راځي او نن وایي چې زه بیګا په خپل اسمان ته تللی. ابو بکر صدیق ورته وایي چې ابو جهل رښتیا وی زما یار ویلی دي داسې؟ وی زما د پلات او منات قسمی چې ستا یار ویلی چې زه بیګا اسمان ته تللی. ابو بکر صدیق ورته وایي زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی چې بیګا اسمان ته تللی نو بالکل یې ټیک ویلی. ولې؟ ما د خپل یار د دینم په لوی لوی معجزو باندې ایمان راوړی دی. چاله چې شپه ورځ د اسمان خبر راځي نو که بیګا په خپل اسمان ته لاړو دا څه د تعجب خبره. ایمان داسې پکاري. عزیزانو بیا ابو جهل راغی او لاس کې سکاڼي نیولي. نو پیغمبر ته وایي چې څنګه اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود. وای کنه زما دی لاس کې سړي چې ته پیغمبر یې. گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان. ته چې د اسمانونو خبر پوهېږې دا لاس کې ووایه چې څه دي. پیغمبر وایي زه ووایم چې لاس کې څه دي که دا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي. وایي زما لاس کې چې څه دي په خپله نه شي ویلی ته ووایه. په یو ګوته پیغمبر د هغه د لاس ته اشاره وکړه. نو د ابو جهل د لاس د ننه نه آواز راغی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سفت. آکانو د ابو جہل پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مونږ د ابو جهل پلاس کې کاڼي یو او دومره یو. د دې داسې مثال دی لکه زمونږ په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده. د قبرونو پوجا پاٹ کول بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده. لکه نن یو سړی ټلیفون وکړو وی چې د فالج زیارت کم ځای کې دی. سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې دی. نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې دی. تاسو اندازه وکړئ کدی یو سړی دا عقیده وي چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي دې لري کوي دې نه زیات شرک بل نشته. کدی یو سړی دا عقیده ای چې زما د خپو کې باد دی او دا زیارت د آباد لري کوي دې نه لوی شرک بل نشته. عزیزانو قبر پرستی چې دا داډو په اسلام کې شته نه. لیکن ستامل کې وګوره قبرونو نسال جوړ کنوریس نه دا غونډاګان را ټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی غږیږي او رستو ور پسې دغه شکور نیولې واچوي د بابا کسو اړې نمی دی یاري ورکی زکه چلته ور سره ډنډه مار روان. نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کې کومه ده دا د دوی نو استل کارې دارت او بیا
ورسره چې لویه خبره دامي چې د مولا نوم هم په ځاني ښیي او هغه مولا هم ځان ته وایي آی ملګری مې شیخان ملګري وي لوی لوی سڼې او لوی لوی ګیرو والا دای ملګري وي اوس دا اعتقاد د خلقو نه ویستل دا د چا پلار نشي دا اعتقاد تی ویستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره مؤثر حقیقی په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی دا په منل دا ډېر ګران کار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا د یو سړی بش په شپېته خدایان د نن نه 50 کاله مخکې د هندوستان اندوانو 33 کروڑه خدایان 33 کروڑ خدایانو نن نه 50 کاله مخکې چې اوس بلا نور څومره زیات شي